سلامونه قدرمندو ستړي مشي دا ټیم وزارت مومندو صفدر مومن انقلابي موجود دی چې زه د هغه سره موجود یم. خبره داسې ده چې نن به د هغې سره خبرې کوو. نن د پښتون د جرګې درېیمه ورځ ده. صفدر مومن صاحب پکې درې واړه ورځې تېرې کړي دي او ډېر په جذبه باندې ټول ځوانان او پښتانه راغلي دي. هغې نه به تپوسونه کوو چې صفدر صاحب څونه پر امید یاستې د دې به څه ثمر راځي د خیره سره. یاره امید خو ډېر زیات دی او دا جرګه د 20 کالو ټرن آوټ دی ځکه چې دا د پښتنو په تاریخ کې پهله ولسي جرګه ده چې په دې کې هرې سیاسي پارټۍ هر تنظیم هرې علاقې شرکت وکړو او د هر څه نه بالاتر دا د یو تنظیم جرګه نه ده چې ګنې که څوک وایي دا د پی ټي ایم ده یا د بل چا ده. هغوی منتظمین دي. جرګه ولسي ده او ډېره ښکلې جرګه وشوه. هرې ضلعې خپله رایې ورکړله او ډېره سخته پرېکړه وشوله. انشاءالله لږ ساعت بعد به چې دی بیانېږي. تاسو ته پته شته چې پرېکړه کې څه شوي؟ پرېکړه کې به ډیډلاین وي انشاءالله تعالی. هغه ډیډلاین پورې زموږ چې کومې تاسو ته داسې پته لګېږي چې کومې مین خبرې دي چې په کومه باندې یاره دا داسې درته پته شته؟ که وخت نه مخکې زه بیان کوم نو زه به د شورا خلاف ورزي وکړم. په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې خبرې کېږي هلکان چې د ټرینډونه چلوي د پښتونستان حوالې سره یا لوی افغانستان حوالې سره، آیا دا خبرې پکې شته که نشته؟ نو زموږ چې کومې مطالبې دي که دغه ونه منل شولې بیا دغه چې دی ډیډلاین نه بعد همدغه مطالبې کومې دي چې څه مطالبې دي؟ زموږ حقوق، زموږ اختیار، زموږ امن او زموږ روزګار، تعلیم، زموږ تاریخ، زموږ پیژنګلو او زموږ څه چې کوم ظلم زیاتی شوی، شهدا دي، کم میسنګ پرسن دي، وران کورونه، وران دوکانونه، بازارونه، سکولونه، هسپتالونه څومره چې تبیانې شوي دي د هغه تبیانو ازاله په موږ چې کوم داغ لګېدلی دی په دنیا کې موږ د دهشتګرد په نوم پیژندل شو، هغه داغ ختمول، د هغې معذرت کول. صفدر صاحب دا چې کومه کمیټي د 80 کسانو باندې مشتمله جوړه شوه په جرګه کې چې کوم هر یو ضلع خپل مشر ورکړ، تاسو څه وایئ چې دوی به مزید طریقه کار ویسئ مخکې عمل ویسئ؟ دا ډېر ښکلی سوال وکړو. خبره داسې ده چې دا کم کسان وټاکل شو لکه موږ د هرې ضلعې نه رای واخیسته او هغوی ته موږ ویل چې پرېکړه تاسو وکئ ځکه چې دا پرېکړه چې ده دا به بیا مخکې ځي والته او په دې باندې مین پرېکړه او فیصله کېږي. دا اوس مرکز ته لاړله. مرکز کې د ټولو ضلعو کسان ناست مشران دا کوم چې یو موږ ټاکلی 80 کسان، دا 80 کسانو د هرې ضلعې مشر چې دی د خپل پنډال نه فیصلې ویوړلې. 200 300 مختلف کاغذونه راغلل. هغې ته موږ دلته 10-12 وکیلان کېنولي چې کومه مطالبه یو رنګې ده هغه یو ولیکئ، چې کومې مطالبې جدا جدا دي هغه لیست کې جدا ولیکئ. داسې د هر پنډال نه 40 50 100 پورې مطالبې راغلي. بیا هغه مطالبې چې دي مرکز کې یو شي، کومه مطالبه ټولو یو رنګې لیکلې ده هغه مطالبه راوشي، مشترکه هغه مطالبې به راواخیستل شي، په هغې به فیصله ولیکل شي چې زموږ دا مطالبې دي، حکومت به راسه دا مطالبې مني، حکومت له دا ټیم ورکوو. په دومره ټیم کې حکومت دا فیصلې ونه منلي، ریاست دا فیصلې زموږ ونه منلي، نو بیا زموږ پلان بي چې دی کوم چې دا خلک په ټرین کې چلی بیا پلان بي دی. صحیح، ډېره مننه، شکریه.